से और नाम होते ही सब मुक़द्दम सब मुअज़्ज़म उनसे है इसकी पहचान। الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار إقابه. الحمد لله الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والميراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية. على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالسة العلماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانانو حاضرینو، ډیر مبارک نسبت دی، مبارک مجلس دی. ستاسو دا راتل مبارک دی، ستاسو دا ناسته مبارک ده، ستاسو دا اوریدل مبارک دی، ستاسو دا شرکت مبارک دی. ستاسو مخې ته دا ماشومان موجود دی په ګڼ تعداد کې، تقریبا د 35 ماشومانو غالبا د ناظرې ختمونه دي، او و ماشومان دا د قرآن حافظان جوړ شوي دي. زما محترمو، ډیر بابرکت مجلس دی. الله دې دا ختمونه د دې جامع د پاره، ستاسو د پاره، ستاسو د علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعہ جوړه کړي. زما محترمو، دا علماء کرام زمونږ ستاسو خیرخوا دي، دا زمونږ ستاسو همدرد دي. دوی چې دا ماشومان دوی ته 13 سپارې قرآن شریف په ناظره ختم کړ او دا ماشومان د قرآن حافظان جوړ کړل، نو دا 3 سورتونه مرته په خپل ویلې شو، دا دستربندی مرته په خپل کولی شو، په سر ورته د شفقت او د برکت لاس می خو دی شو، دعای مرته کولی شو، دا کم انعامات پراتری دایم په خپل ور کولی شو، دا سندونه مور کولی شو. بیا دوی په کم غرض دا مجلس جوړ کړ، د دوی غرض څه دی، د دوی مقصد څه دی. زما محترمو، دا زمونږ ستاسو خیر خوا دي، دا د دوی مینه ده، دا د دوی محبت دی. حدیث کې راځي: ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن. کله چې قرآن ختم شي، دا الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلیږي. دی وخت کې په تاسو باندې، محله باندې، چمګاون باندې، علاقه باندې، په لارو کوڅو باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. دغه خصوصي رحمتونو کې موږ تاسو ځان سره شامل کو. او دا د یو ماشوم ختم نه دی، دا خو ګڼ شمیر ختمونه دي. او د یو ماشوم به دا یو آیات او یو رکوع سو ځل تلاوت کړي. قاری صاحب چې ماشوم ته سبق وخی، وی دا سبق 50 ځل واوروه. نو دا 35 او 40 ختمونه نه دي، دا ډیر زیات ختمونه دي.
دغه د رحمتونو باران کې منګ تاسو ځان سره شامل کړو. حدیث کې راځي قرآن شریف ختم شي صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، دغه کس د پاره شپېته زره فرشتي د بخښنې دعا غواړي. منګ تاسو ټول دې مجلس ته راغلي د قرآن د ختم په نسبت باندې ان شاء الله تاسو هغه خوش قسمت یې چې دی وخت کې تاسو د پاره شپېته زره فرشتي د بخښنې دعا غواړي. زما محترمو حدیث کې راځي کې له قرآن یو بنده ختم کې او به دعا غواړي امن علی دعائه 4,000 ملک، دغه کس په دعا باندې 4,000 فرشتي امین وي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه، قرآن شریف سو ختم کی داغه سوال دعا قبليږي. دی ماشومان سره د قرآن د ختم نسبت دی دوی به دا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتوي ان شاء الله د دوی د دعا په برکت به زموږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبليږي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی، معمول به دو کور کې به په خپل قرآن شریف ختم کا اهل عیال به را جمع کړل، رشتہ دار به روغختل او یو مجلس به جوړ ک او به دا غوینه تاسو کو تاسو ته پته شته تاسو ما صد پر راغوختي او وی بل علمي ظاهر کړه. انس ابن مالک رضی الله عنه ورته فرمایل مانن قرآن شریف ختم کړی دی، د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبليږي. نن بز دعا غواړم تاسو به زما په دعا باندې امین وای. امام مجاهد رحمت الله علیه مشهور تابعی تیر شوی دی، په خپل دور کې دوی له یو عالم رالی او دوی ته درخواست وکړه زمنګ په علاقه کې د قرآن ختم دی، تاسو ته د شرکت دعوت دی. امام مجاهد رحمت الله علیه هغه دعوت ډیر په خوشحالي باندې قبول ک او به عالم ته فرمایل دا تاسو چې کوم عمل کوي دا بعینه د صحابه کرامو عمل دی. صحابه کرام به د قرآن په ختم باندې راجمع کېدل، ځکه زمنګ د علماء کرام دا مدارس والا ماشومان ته ختمونه وکي او به مجلس جوړ کی او موږ تاسو ټول ملمانه کی. دغه نسبت سره مولانا مفتی محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه، مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتهم العالیه او دا غوی مرګرو دا مجلس جوړ کړی دی او موږ تاسو ټول ملمانه کړی. الله دې د دوی دا جامع په تعمیر اعمالو باندې آباد کی، د دې علاقې د پاره دی الله د هدایت او د خوشحالي یو غټ مرکز جوړ کی او د دوی په علمونو کې عمرونو کې دوی سره څومره نور علماء کرام دي د قرآن قاریان دي، الله دې د ټولو دا سعی دا کوشش دا خدمت دا مهنت دا ستړي دا په خپل دربار کې قبول او منظور کی او زمونږ تاسو په زړونو کې دی الله پاک د دې علماء کرامو د دې مدارسو د دې مساجدو او د داسې مبارکو مجالسو قدردانی پیدا کی. زما محترمو حدیث کې راځي علیکم بمجالسه العلماء، فزان لازم کې د دې علماء کرامو مجالسو ته ځئ، د دوی په صحبت او مجلس کې ناسته کوئ، د دې خپل علماء تابعداري کوئ، دوی سره مینه کوئ، دوی سره محبت کوئ. اکرمو حملة القرآن، حدیث کې راځي د قرآن والو قدر کوئ، اکرام کوئ، عزت کوئ، احترام کوئ. فإن من أكرمهم فقد أكرمني، چا د دوی کرامو که زما اکرام ومن أكرمني فقد أكرم الله، چا زما اکرامو که د الله اکرام الا فلا تنقصوا حقوقهم، خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي. اهل القرآن اولیاء الله، حدیث کې راځي دا قرآن والا د الله دوستان دي. ای ماشومان څومره مزیدار د قرآن شریف تلاوت وکم، دا ټول د الله دوستان دي، د دوی تعلق د الله کلام سره دی. اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن، حدیث کې راځي تاسو کې څوک هم دا خوښي چې ما سره الله پاک خبرې وکړي د دې قرآن شریف تلاوت کوه، دا ټولې د الله خبرې دي. د دې خلکو تعلق او نسبت د الله د کلام د الله د کتاب سره دی. فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله، دې خلکو سره دوستی الله سره دوستی ده، دې خلکو سره دشمنی الله سره دشمنی ده. زما محترم پیغمبر علیہ السلام یو ځل د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي ای الاعمال افضل لامتی، زما د امت د پر افضل عمل کوم یو دی بهترین عمل. جبرائیل علیہ السلام تو فرمیل العلم، عالمان دی جوړ شي، علم ته یو عمل نه رسی، علم د الله صفت دی، علم د ټولو پیغمبرانو وراثت دی، علم هدایت دی، علم نور دی، علم رڼا ده، د دین هر شعبه د علم محتاج ده، عالمان دی جوړ شي.
پیغمبر علیہ السلام تی دوبارہ تپوس کی ثم ایو یا جبریل اے جبریل دی پس دویم نمبر کم عمل افضل عمل دی بہترین عمل افضل عمل نو جبرائیل علیہ السلام تو فرمیل زیارت العالم دا دی عالمانو زیارت کول او دا دوی مخت قتل دا بہترین عمل دی او دا عبادت دی خمس من العبادة پینزو سیزنو تا قتل عبادت دی النظر الى الكعبة بیت اللہ شریف تا قتل عبادت دی النظر الى زمزم زمزم بو تا قتل عبادت دی النظر الى المصحف قرآن تا قتل عبادت دی النظر الى وجه الوالدین دا مور پلار مخت قتل عبادت دی النظر الى وجه العالم دا عالم مخت قتل عبادت دی حدیث کے راضی کن عالما عالم جوڑ شا او متعلما یا طالب العلم جوڑ شا او مستمع دا دی خلق اوریدن کے جوڑ شا او خادما دا دی خلق خادم جوڑ شا وفی روایت او محبا بل روایت کی دی خلق سر محبت کے ان کے جوڑ شا ولا تکن خامشا پینزم جوڑ نشی حلاک بشی پینزم سوک دی والخامسة ان تبغز العلم و اہلا پینزم آغا کس دی چی عالم بدی شی مدرسیم بدی شی دا مدرسی طالب علمان بدی شی دا مسجد امام و قاری سیب بدی شی دا قاری سیب شاگردان بدی شی دا پینزم جوڑی دل دی اللہ پاک دی منگ تاسو دی پینزم جوڑی دو نا اساتی جبرائیل علیہ السلام فرمائل سراج امتی کے فی الدنیا والآخرہ ستاد امت دا پر دیوا لاتین ہدایت نور رنا پا دنیا خیرت کے عالم دی عالم دا کائنات نور دی نور موجود دی رنا موجود دا لگ سات پس پا دا نور پریوزی کہ دا بجلی نی دا یو پیس نی دا جرنیٹر نی لاتین نی دیونی نو منگ تبا پا دی مجلس کی یو بل نخ کاری سڑک بنخ کاری کند بنخ کاری بریکر بنخ کاری دیوال بنخ کاری خپل کور دروازه بنخ کاری کور تلار شو کټ بستر بنخ کاری خپل بچی براته نخ کاری دا ولی نور پریو تیار رالا زما محترم و عالم دا د کائنات حسن دی دا رڼا دا الله مکه د دې معاشرین عالم ختم شو مدرسه بند شو دا د دې ماشومانو د الف باتا وازونه بند شو دا د قال الله قال الرسول وازونه بند شو دا د ختمونو دا سلسله ختم شو دا سید جهالت یری برا خوریشی یو بل تبګور یو بل بنه پیجنو منګ بنه پیجنو دا زما پلار دی دا می مور دا می تر دی دا می چاچی دا ماما دی دا مامی دا جایز دی دا ناجایز دی دا حلال دی دا حرام دی دا د جنت لاره دا د جهنم لاره دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره دا او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره دا زما محترم دا سيزونه چې من پیجنو دا د دې عالم برکت دی دا د مدرسې برکت دی دا د قرآن برکت دی توبا لمن عرفهم واحبهم جبرائیل علیہ السلام فرمایل خوش قسمت خلق آغا دی علماء کرام او پیجندل او دوی سره محبت وکم والویل لمن انکرهم وابغضهم فمخدز مکی بد قسمت خلق آغا دی طول دنیا پیجند عالم او نه پیجند بلکې د دې علماء او مدارس سره بغض عداوت کو دا په مقدس مکی بد قسمت خلق دی زما محترمو هر عالم بد سر تاج گنو کہ د دین په هر شعبه کې خدمت کوي دا د ټولو پیغمبرانو وارث دی زما د سر تاج دی زما د پر قابل قدر دی زبې قدر کوم عزت بکوم احترام بکوم زما محترمو دا طالب علمان چې دا د قرآن طالب علمان دی دا به جنتیان گنو حدیث کے راضی من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې سوکم دا خوخی چې په دنیا کې راته جنتیان ښکارا شي د جهنم نه آزاد خلق ښکارا شي فلينظر المتعلمين د قرآن د زده کړې طالب علمانو ته ګورئ دا ټول جنتیان دي ستاسو دا بچی چې دلته راتلل او نن دیر سپاره قرآن په ناظره ختم کو او ماشومان حافظان جوړ شو تا به د کمی زمانی نه دلته تلل راتلل دوی ته به روزانه څومره اجر او ثواب ملاویده فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما دی قسمی پا غزات د چا قبضه کې زما ساده دا طالب العلم چې مدرسې ترازی او مسجد ترازی د عالم دروازې ترازی پتلو کې او پراتلو کې د قرآن د زده کړې د پر را روان دي
په هر قدم ورته د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب ملاوي. د دې ماشومانو خو د سره ملامه شته نه، دا خو نابالغ دي، معصوم دي، بې ګناه دي، بې خطا دي، غیر مکلف دي. دا اجرونه ثوابونه د مور پلار په ملامه کې لیکل کیږي. وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه، په یو قدم ورله جنت کې پورا خار جوړي. ويمشون على الارض والارض تستغفر له، پس مکه را رواني زمکه ورته عجیبه دعا کوي، الله دې توبه بخي، الله دې ستا مور پلار وبخي، الله دې ستا استادان وبخي. دا د دې مدرسې برکت دی، دا د قرآن برکت دی، دا د مولانا مفتی محمد ادریس سے برکت دی چې ستاسو لارې کوڅې روزانه تاسو ته دعا کوي. ستاسو د بچو په هر قدم تاسو ته د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب ملاوي. وان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم ردا بما يصنع، روزانه د رحمت فرشتي راځي خپل مبارک وزر دي ماشومان ته غړي. دا خړې لارې کوسیم څومره مبارک دي، ستاسو کلی ته شیطانان نشي راتلی، دلته روزانه د رحمت فرشتي راځي. وان الحيتان تستغفر له في جوف الماء، تر دې چې په اوبو کې کبانم دي ماشومانو ته د مغفرت دعاګانې کوي. وشهدت الملائکه بانهم اتقاء الله من النار، اسمانونو کې فرشتي گوی ورکي دا جنتیان دي، دا د جهنم نه آزاد خلق دي. تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار، د دې ماشومانو سبق د الله غضب او د الله غصه سړی، کله چې الله غصه کې راشي غضب کې راشي فیصله د عذابو کې. نن سبا په دې معاشره کې څومره ګناهونه دي، فحاشي ده، اوریانی ده، بې حیایي ده، بې پردګي ده، رسمونه دي، رواجونه دي، جهالت دی، غفلت دی، د هندوانو طریقې دي، د انګریزانو طریقې دي، د یهودو نصارو طریقې دي. په معاشره کې غیبت دی، چغلي ده، لایانی ده، دروغ دی، بازار کې خیانت دی، ملاوت دی، دوکه ده، په دروغه قسمونه دي، څومره ګناهونه شروع دي. والله پاک وګوري همدغه کلي کې مسجد دی، مدرسه ده، مکتب دی، جامعه ده، ماشومان ناستي قاري صاحب ورته قرآن ښیي او ماشومان په دې وړو جبو د الف با تا وازونه کوي، ناظره وي، قاعده وي، حافظان جوړي، حافظان دور کې سپارې اړي، د دوی دا وړې جبې دا وړې خولې او نابالغه معصوم بې ګناه بې خطا غیر مکلف، او دا د الف با تا وازونه، دا ناظره، دا قاعده، دا حافظان، دا د حافظانو دور، دا وازونه چې الله پاک واوري دا الله غصه سړه شي، اراده بدل شي او د ټول علاقې نه عذاب واپس کی. زمنګ مسجد مدرسه آبادی، منګ تاسو آبادی. حدیث کې راځي بعضې وخت کې الله په یو علاقه باندې د عذاب فیصله وکړي او په هغه کلي علاقه کې صرف یو ماشوم دی، فیقرأ صبی من صبیانهم آیه من کتاب الله الحمد لله رب العالمین. په ماشومانو کې یو ماشوم دی او قرآن ته ناست دی او صرف د یو آیات تلاوت کی او پاغي کی وی الحمد لله رب العالمین. د دې وړې خولې او د دې وړې جبې نه چې دا یو آیات الله ووري د الله غصه سړه شي او څلوېښتو کالو پورې عذاب واپس کی. زما محترم خپل مسجد مدرسه به آباد ساتو، په تعمیر باندې په اعمالو باندې د علماو سره ربط تعلق ساتو، دا طالب علمان جنتیان ګڼو او د دې ډېرې فایدې دي. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د پلار د علماو سره مینه ده، د علماو سره مینه ده، مدارسو سره مینه ده، طالب علمانو سره مینه ده، د خپل مسجد د امام او د قاری صاحب خیال ساتي. د دې پلار په بچو کې انوسو کې کړوسو کې به الله د قرآن حافظان عالمان پیدا کړي. کم پلار عالم نه دی خوښ، مدرسې نه ده خوښه، طالب علمان نه دی خوښ، د مسجد امام او قاری صاحب سره روانه ده، د هغوی شاګردانې بدې شي، زړه به یې غواړي چې کور کې مې د قرآن حافظ عالم پیدا شي. د دې پلار په لس پشته کې به د قرآن حافظ عالم نه پیدا کېږي. بې قدر الله دا نعمت نه ورکوي. علماو سره او مدارسو سره مینه کوئ، محبت کوئ، تعاون کوئ، ښېګڼې کوئ، د دوی په صحبت او مجالسو کې ناسته کوئ، د مدرسې خدمت کوئ، د طالب علمانو خدمت کوئ، دا سر به ستاسو په بچو باندې غورځېږي. زما محترمو د خپل اولاد به تربیت کوو. ښه خدا ده چې ټول بچیم د قرآن حافظان عالمانی که دا سینی کم از کم د خپل ځان دپاره یو بچی خو د آخرت توښه جوړ کړو که نه، صدقې جاریه جوړه کړو. قرآن زموږ ستاسو د هدایت دپاره الله نازل کړی،
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا قرآن بم نیغ اللہ ترسی، دا قرآن بم جنت ترسی، دا قرآن بم منزل مقصود ترسی. ہادین ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر. قرآن غٹ ہادی دی. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. ډیر خلق د دې قرآن په وجه الله اوچت کی، عزتونه ورکی، خوشحالی کامیابی ورکی، او ډیر خلق ذلیل رسوا کی. حق چې څوک ادا کی عزتونه خوشحالی به ملاویږي، حق نه ادا کی ذلیل کیږي به، رسوا کیږي به. حق د قرآن په منګ او تاسو باندې سدي. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی صاحب لیکلی دي، وی په هر مسلمان نارینا زنانه باندې د قرآن شریف درې غټ حقونه دي. که په دې دریو کې به د باندې یوم پاتې شو، د دې ایمان کامل نه دی، دی په قرآن باندې د کامل ایمان دعوه نشي کولی. لومبني حق چې موږ تاسو قرآن په ناظره ووایو، څنګه چې دې ماشومانو نن په قرآن په ناظره ختم، دا یې لومبني حق دی. او زما محترمو به د قرآن دویم حق حتی لوسه کوشش کو د قرآن تفسیر ترجمه زده کو، دا د قرآن شریف دویم حق دی. زما محترمو مون خوش بیت کاله مونږ کو د سورته فاتحه ترجمه نه راځي، دا څومره د افسوس خبره ده. مونږ وسم د علماو نه لري په دې قرآن مونږ ایمان راوړی دی، قرآن تفسیر ترجمه زده کو. او دریم حق زما محترمو د قرآن احکامات تعلیمات زده کو، په عمل کې راولو، او دا موږ سره امانت دی، دا پیغام به ټولې دنیا ته رسو. ځان سره سوچو کو دا درې وانه حقونه موږ ادا کړي دي، که چا ادا کړي خو د الله شکر ادا کړي، نیم دی ادا کړي. دا مجالس دي دپاره جوړیږي چې موږ تاسو ته خپل کمی مخې ته شي. نیت وکړو انشاءالله دا درې وانه حقونه به ادا کوو انشاءالله. قرآن په ناظره مو وایو، د قرآن تفسیر ترجمه م زده کو. او زما محترمو دا د قرآن دا د الله کلام دی، د الله پیغام دی، دا به ټولې دنیا ته انشاءالله رسو. زما محترمو ډیرو مشرانو قرآن په ناظره نه دی ویلي، او دې دور کې دا مدارس د بنینو د بناتو، تاسو ګورئ دلته څومره مزیدار ماحول جوړ دی. دغه دې ماشومانو ډیر متاثره کړ، دومره بهترین انداز کې تلاوت او دونه مزیدار قرآن وی تجوید سره. زما محترمو دا د الله نعمت دی، که مشرانو نی ویلي تاسو ملباتا قاعده شروع کړئ. شرمیږئ مه، عمر مې زیات دی، زه به قرآن ته څنګه کښېنم او زه به قاري صاحب ته څنګه وایم ما ته قرآن ووایه. دا شرم نه دی، د عزت دی. شرم خو د میدان محشر دی. ونحشره یوم القیامة اعمى، قبر نه راپاسي. قرآن یو سړي نه دی ویلي په سترګو بړون دی. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. الله زما خو سترګې وي، زما خو نظر لګېده، الله زه دې ړوند ولې راپاسولم. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. قرآن مې در لېږلي سترګې ما قرآن له در کړې وي، په دې سترګو دې قرآن ته ونه کتل، ځکه مې په دې سترګو ړوند راپاسولي. القرآن حجة لك او عليك. قرآن به یا پتا حجت جوړیږي یا بستا خلاف حجت جوړیږي. شفاعت به کوي، جګړه به کوي، جګړې منلې شوې ده. څوک به جنت ته راکاږي، څوک به جهنم ته راکاږي. داسې څوک ویلی شي چې زما جبل واړه ده. الله به موجودي، فرشتي به موجودي، پیغمبران به موجودي، قرآن به مخې ته ولاړي. موږ نشو ویلی چې زما جبل واړه وه. د ټولو یو شان جبه ده، چا خواري وکړو چا خواري ونه کړه. زما محترمو دې دور کې دا خدمت شروع دی. ډیرو مشرانو په تیر عمر باندې قرآن وویلي. بل اوس په پېښور کې یو ځای کې دغسې دستاربندي وه، یو ځای ته زه لاړم، نو ماشومانو ته یې دستاربندي کوله، هغوی ته به یې نومونه اخېستل، راتل به دوی به د علماو به ورته پټکۍ په سر کو، په سر به یې ورته شفقت برکت لاس ایښوده. یو دوه باباګان لاندې ناست وو، هغوی ته یې نومونه واخېستل، هم را روان شو. نو دومره کمزوري غټې غټې چشمې اچولې وي او په امسا را روان وو، ملاګانې را کونټې شوي، د 80 کالو نه زیات وو او ډېر په تکلیف را روان وو. نو ما هغه مولوي صاحب ته وویل دوی به بره راخېږي څنګه، ازې ډېر اوچت وو. نو ما دا پټکي را ده به ورته هلته په سر کړو. نو زه ورغلم، مجمع کې مې ورته پټکي وویل، ما کمال یې وکړو په دې عمر کې تاسو قرآن شریف ختم. بل یو ځای ته لاړم، ماشومانو کې یو بابا ناست و، دم قرآن شریف ختم کړ. بل اوس بل ځای ته لاړم، نو هلته عجیبه کار وه، مولوي صاحب ماشومانو ته دستاربندي کوله، وایي زموږ دستاربندي لږه ډېره ده. ما ورته ویل ډېره څنګه ده، ماشومان خو مخامخ ناست وو. وایي موږ روزانه 2 غنټې ټیم د علاقې مشرانو له مقرر کړی کې موږ ماشومان نه کینو چې چا قرآن نه دی ویلی.
د علاقې سپینګیري مشران راځي او هغوی قرآن وایي هغوی قیدم ختمه کړې لومبنۍ سپارې ختمه کړې ده په دې یو سپاره ورته موږ دستاربندي کوو انعامونه ورکوو هارونه ورته اچو چې د هغوی شوق نور هم زیات شي ما دا علما څومره ښه خلک دي په یو سپارې ورله دستاربندي وکړه انعامونه یې ورکړل هارونه یې ورته واچول موږ په دې دور کې قرآن ونه ویل زما محترم الله ته به کوم عذر پیش کوو زما محترمو په خپله به هم د قرآن حق ادا کوو په خپلو بچو به هم ادا کوو او په خپلو زنانو به هم ادا کوو انشاءالله او یو بچی به د قرآن حافظ عالم جوړو انشاءالله دا د دې بچی م عزت دی دا د مور پلار م عزت دی او دا د ټول خاندان عزت دی زما محترمو دنیا بې وفا ده د دنیا ټول نسبتونه بې وفا دي ناجایز نه دي خو بې وفا دي بچی نه دی که ډاکټر جوړ که نو ګناه دې ونه کړه موږ چې بیمار شو چا له ځو ډاکټر له ځو اسپتال ته ځو موږ چې د مسجد مدرسې نقشه جوړو چا له ځو انجینیر له ځو نو انجینیر جوړېدل ګناه نه ده ډاکټر جوړېدل ګناه نه ده د ملک صدر وزیر اعظم جوړېدل ګناه نه ده د صوبې گورنر وزیر اعلی جوړېدل ګناه نه ده او دا د دنیا نسبت دی مرګ سره به ختم شي قبر کې په کار نه راځي نه دی بچی له پیدا ورکوي نه مور پلار له پیدا ورکوي او دا نن چې دا کم ماشومان په ناظرې ختمونه دي مور پلار له څونه فایده ورکړه حدیث کې راځي ماشوم په ناظره قرآن ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف پلار به دلته ناستي مبارک شه عمل نامه دې د ګناه نه صفا شوه او دې مفتي صاحب لکه دا ټوله دنیا ورکې د دې حق نشي ادا کولی داسې ښېګړې در سره وکړه د ملک صدر وزیر اعظم تعالی عمل نامه د ګناه نه صفا کولی شي او نن دې مدرسې والا د دې ماشوم مور لم او پلار لم عمل نامه د ګناه نه صفا کړه په ناظري ختم دای برکت دی او چې د حافظ قرآن جوړ شو دا خو د دې عزت دی د مور پلار عزت دی د ټول خاندان عزت دی د دنیا عزت دی د قبر عزت دی د میدان محشر عزت دی انسان چې وفات شي دا کمیس من قبر ته نه شوړي دا د لاس یو رومال من قبر ته نه شوړي د جیب یو بالپن قبر ته نه شوړي انکم تحشرون یوم القیامة حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعید ستاسو حشر بکیږي سرتور سر خپې بلخپې په تن بربند څنګه چې موږ دنیا ته راغلي داسې به قبر ته ځو موږ چې راتلو سرتور سر خپې بلخپې په تن بربند او انسان چې وفات شي د ملک صدر وزیر اعظم دی گورنر وزیر اعلی دی د کلی خان نواب دی د زر جیربه جیداد مالک دی خو خپل بچی تی کمیس وباسي او چې نوزي ویشلی دی الله وی کبیت العنکبوت دا دنیا د جولاګي جاله ده دار الغرور د دوکې کور دی متاع قلیل لګه شان فایده ده لعب ولخ لوب ټوکې دي جناح بعوده د ماشي وزر دی کذل زائل ختمیدون کې سورې دي احلام و نوم د خوب لیدل دي د دنیا غواړو حقیقت ستنه ژوند خو د مرګ نه پس را روان دي او دا حافظ قرآن چې قبر ته لاړ شي ټیک د کمیس خو به دلته پاتې شي خو دا قرآن ته څوک دلته پاتې کولی نه شي دی چې قبر ته لاړ شي او په ده باندې په منونو ټنونو خاورې واوړي او ژوندي ترې را روان شي الله دې قبر ته حکم وکړي الله تأکل لحمه د دې انسان دا جسم به نه خاورې کړي دې سینه کې زما کلام پروت دی ځمکه ورته وي الله زه به یې څنګه خاورې کړم ما ته پته ده چې ستا کلام په دې سینه کې موجود دی ځمکې حفاظت کوي وکانه قبره روضة من ریاض الجنه د ده قبر خو دی د جنت باغ خو د د قبر نه گیر چاپیره اوه قبرونه د جنت باغی چی شي دا د دې حافظ قرآن د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی ستا د بچی نن دلته دستاربندي ده مور پلار دستاربندي به قیامت په ورځ کېږي میدان محشر کې د آدم علیه السلام نه واله قیامته پورې ټول انسانان به درته ګوري او دا معصوم به د الله په عدالت کې پیش شي او به د عزت جامې د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کولی او بیا به درته وویلی شي د خپل خاندان د کور لس پاخه جهنمیان شفاعت یو ځان سره جنت ته بوځه اقرا ورتقي ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا قرآن وایو د جنت په درجو ورخیجه ستا اخري مقام هغه دی کله چې والناس ته ورسي بچی دی عالم شو دار چا د شفاعت خپل کوټه ده شهید به د یو کسانو شفاعت کوي اجي سه به د 400 کسانو یا کورنو شفاعت کوي حافظ قرآن به د 100 کسانو شفاعت کوي عالم به د څومره کسانو شفاعت کوي د عالم په لشل 50 گزاره نه کوي بلا مقتدیان دي مریدان دي شاگردان دي کلیوال دي دوستان دي خپلوان دي د علاقې خلک لري لري پوری پیژني د عالم د شفاعت کوټه څومره ده قف هنا واشفع لمن احببت
فإنك لا تشفع لأحد الا شفیت فقام مقام الانبیاء. په دې پولیس رات ودرېږه او شفاعت شروع کا، او ته چې د چام شفاعت کې تا ته به انکار نه کیږي. د پیغمبرانو په ځای کې به ودرېږي او د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته روان. څومره خوش قسمت دی هغه مور پلار چې بچی نیکان کړل، صالحان کړل، د قرآن حافظان کړل، عالمان کړل. زما محترمو، من تاسو له الله موقع کړي، الله مدرسه در کړي، الله علما در کړي. دا نعمت دی د الله د طرف نه، د دې شکر ادا کړئ او د دې قدر وکړئ. خپل بچی را لېږئ. زما محترمو، د رمضان نه پس د اختر په 10مه ورځ باندې د مدارسو داخلي شروع کیږي. دلته به ان شاء الله داخلي کیږي او ډیر ښه نظام روان کړي ماشاءالله. دا په ناظره ختمونه، دا حافظان جوړېدل، دا مزیدار تجوید سره دا قرآن پاک درس نظامی دوی وی شروع کو. د اولاد پر خپل بچی راولېږي چې پوره یو ترتیب روان شي او په دې سفر کې دوی سره ځان شامل کړي چې ستاسو اولا اویلې شو، ثانیه به شروع کیږي، ثانیه به شروع کیږي. اولا شته. زما محترمو، خپل کورونو کې مشوره وکړئ او خپل بچی را لېږئ ان شاء الله. هغه ورځ لري نه ده که ستاسو مینه، ستاسو محبتي، ستاسو دعاګانې او ستاسو د دې جامعې سره او د دې مفتي صاحب او د دې اساتذه کرامو سره تعاون او ښېګړې، هغه ورځ لري نه ده. ان شاء الله ستاسو په هر کور کې به الله حافظ قرآن پیدا کړي، ستاسو په هر کور کې به الله عالم پیدا کړي، ستاسو په زنانو کې به الله عالمان پیدا کړي. او ان شاء الله هغه ورځ به الله ډېر زر راولي چې په دې ځای به د بخاري شریف اخري درس کیږي او اخري حدیث به بیانېږي. زما محترمو، خپل بچی به ان شاء الله راولو. که ډېر نه ان شاء الله لا سوچت کې یو بچی به مدرسې ته وقف کو ان شاء الله او دلته به راولو ان شاء الله. مشرانو خدمت کې درخواست دی زما محترمو، کمی پورې چې مشران دیندار شوي ني، داسې مشر ماشومانو لاسونه ښکته کوي، ما ته متوجه شي، لاس ښکته کوي. زما محترمو، کمی پورې چې مشران دیندار شوي ني، داسې مشر د خپل اولاد تربیت نشي کولی. آخري خبره درته کوم، تاسو ګورئ په دې معاشره کې دا کشران د مشرانو نقل کوي. د کم پلار په مخ باندې ګیره ده، ماشوم پرتوګ ناچي وي امي زه به د بابا په شان ګیره ساتم. کم پلار سپینه ټوپۍ په سره ماشوم پلار ته جاړي بابا دا ټوپۍ مالم راوړه. کم پلار پټکي په سره ماشوم د مور لپټه د سر نه تاوي سکه لکه بابا په شان پټکي و. کم پلار د جمعې په شپه شبي جمعې لذي ماشوم ورته جاړي بابا ما شبي جمعې لبوزه. کم پلار سی روزي لذي بابا ما سی روزي لبوزه. زما محترمو، دا بچي د پلار په نقش قدم روان دي. لور دا د مور نقل کوي. کما مور 15 وخت مونږ قرآن تلاوت ذکر اسکار د کور نوزي دستانی جرابې برقه پرده د خپل حیا عزت حفاظت پیغله لور منظم کوي، تلاوت هم کوي، ذکر هم کوي. او کور نوزي مور ته بجړا شي مال وړه برقه جوړه کا، مال دستانی، مال جرابې، خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. کشران د مشرانو نقل کوي، د دوی په نقش قدم رواني. زما محترمو، نو بچی خو بدل تر ولېږي. تاسو د مشران به کم خوازئ. مولانا الیاس رحمت الله علیه د تبلیغ په نوم باندې یو ساده مهنت شروع کړی او د عدالت دا کم چمک دمک جوړ دی. د دې په بنیاد کې مراته دي علماء کرام ویل. ډاکټر مهربان شاه صاحب دا ډیر پخوانی زمونږ مشر تیر شوی دی، اوس بیمار دی، الله دې شفای کامله عاجله نصیب کې، خپل لاړې دی الله دارو کې. دا د هغوی محنتونه دي، د هغوی صدقه جاریه ده، د هغوی دپاره د آخرت توښه ده، دا د هغوی سرمایه ده، دا د هغوی وریرونه دي، دا چمک دمک د هغوی په محنتونو باندې جوړ دی. مشر دیندار شي، د خپل اولاد تربیت وکړي او د اولاد تربیت یې کړي. تاسو ګورئ د هغوی اولاد د څومره بچو تربیت او کوي لګیا دي، دا ثوابونه به هغوی ته میلاویږي. مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کوم محنت د تبلیغ په نوم شروع کړی دی، ساده محنت دی، هر څوک پکې تلی شي. او زما محترمو، د لکونو انسانانو ژوند کې انقلاب راوست. دا د ځوانانو دا ګیري، دا د ځوانانو دا ټوپۍ او دا پټکي، دا د زنانو دا پرده، دا دستانی، دا جرابي، دا غټې برقي په جون جولای کې د په شکل په میاشت کې، دا د سنت طریقې ودونه، دا حافظان، دا علیمان، دا مدارس د بنینو د بناتو زنانو کې علیمان چرته وي. 35-40 سال مخکې
دې مشرانو نه تپوسو کې د دوی بړه شین شو تراو کې بیا حافظ قرآن کته د ختم د پاره نه به میلاوي چې میلاو به شو په سترګو به معذور وو ذهن کې د خلکو دو چې سم کس د قرآن حافظ نشي جوړېدی سم بچی چې مدرسې ته لېږه نه نو ابې اسکول کالج یونیورسټۍ ته لېږه معذوره به مدرسې ته لېږه مړه مولا خو به دې جوړ شي کنه دیر کونړ چترال افغانستان باجوړ دا غزي خلک دیندار هغه علما به راتل دلته به امامت کو د دې وطن خپل بچي عالم نو چا بچی نه عالم نه جوړو سم بچی به اسکول کالج یونیورسټۍ ته لېږه معذوره به مدرسې ته لېږه زما محترم استاد د علماء وګورئ په دې خپل علاقه کې به تاسو د قرآن حافظان وشمارئ عالمان به وشمارئ زنانو کې څومره عالمانې څومره مدارس الله جوړ کړل زما محترم اوس کو د رمضان نه 2 میاشتې مخکې حافظ قرآن ګرځي مسجد نه ملاوي اجره کې ختم بیٹک کې ختم په کور کې ختم الله دې نورم زیات عالمان څومره ډیر شو زما محترم هر کوڅه کې مدرسه هر محله کې مدرسه هر مسجد مدرسه الله دې نورم زیاتی زما محترمو په خپل به ان شاء الله ټول په تبلیغ کې وختونه لګو خو هم ان شاء الله لا سوچت کې چې اجر د تمیلو شي په خپل به ان شاء الله ټول تبلیغ کې وختونه لګو یو بچي به مدرسې ته وقف کوي ان شاء الله او دلته دا کم چمک دمک جوړ دی خپل بچی مرا لېږي او دوی سره تعاون کوي ښېګړې کوي مینه کوي محبت کوي دعاګانې ورته کوي په دې سفر کې دوی سره ځان شامل ساتي ان شاء الله تاسو سقدي کې به پوره شي او تاسو د پاره بم صدقه جاریه او د آخرت توخی الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين